السلام علیکم. زه د چارسدې یم او ما چې دی نو د چارسدې بیت المال سنټر چې دی نو هغوی موږ له صوبایي حکومت دغه راکړی امداد راکړی چې چارسده چې ده نو سیلاب کې ډېره ځپلې شوې ده او دې خلکو له موږ امداد ورکړو. دلته چې دی نو مشران هم راغلي وو، موږ یې راغوښتلي وو، ډېر شي زنانه هم وې، ډېر شي نارینه هم وو، موږ نه یې ګوتې هم لګولې. موږ له چې دی نو د NIC فوټوکاپیان هم زموږ نه ټولې کړلې او موږ له امداد راکړلو. ټولو خلکو له یې ورکړلو. موږ سهار 7 بجو کې تللي وو، تر 12 بجو پورې موږ کې سره چې دی نو ارسره را سره تقسیم کړل او موږ سره یې څه ارسره تقسیم کړل هغه هم درته زه وښیم. خو چې دی نو د دې نه مخکې خبره دا چې دوی د ټولو خلکو سره همدا یو شان امداد وکړو، په ټولو خلکو کې دا امداد تقسیم کړو. زه تاسو ته دا ښیم، دا یو نظر ووینئ. دا یې موږ له شاپورو کې چې دی نو بند راکړي دي، دا زموږ سره صوبایي حکومت امداد کړی دی. دا وګورئ، دا سیلاب زدګانو له راغلي دي. یو دا دی، یو دا دی، دا دی. دا صوبایي حکومت چې دی نو زموږ سره ډېر غټ امداد وکړو او موږ د سحر راغوستي وو، د ماسپښینه پورې د جمعې هغه مونځ رانه ګډ وډ شو او موږ سره چې دی نو دا امداد شوی دی. دا وګورئ، دا امداد دی زموږ او دی یې ما له جوړه راکړې ده، نه کمیس نه نه پرتوګ نه لوپټه. زه بس دا اچوم. دا صوبایي حکومت ما له جوړه رالیږلې ده. دا زما امداد وشو او دغه شانتې د نورو خویندې مو شو، بلا شیرونه هم راغلي وو، د هغوی هم وشو. ټولو سره چې دی نو صوبایي حکومت دا امداد کړی دی. ته ماته ده ووایې چې د ستاسو بچي شته دي او دی وایي چې د امداد د سره څنګه کوو؟ مونږ ته یې ویې راشي تاسو سره چې دی نو صوبایي حکومت به امداد کوي. زمونږ یې نومونه هم لیکلي وو، زمونږ نه NIC فوټوکاپي هم ټوله کړې وه، مونږ ته یې کال هم وکړو. مونږ ته رالي وو چې تاسو ته به مدد ورکړو، نو مونږ له دا امداد راکړو. زما خو بچي نشته، زه په دې څه کوم؟ او دا خو زما د ناب کپړې نه دي او په سیلاب زدګانو دا امداد دی. او هغوی چې دی نو هلته کې باقاعده خو فوټوشوټ هم وکړو، ویډیو هم جوړه کړله، مشران هم راغلي وو او اوس به په نیټ باندې غټ غټ ورکړو چې مونږ دا امداد وکړو. دا خو پیکټو کې بند وو، چا خو لیدلي نه دي. خلکو ته شاپرې ښکاري چې مونږ دومره ارسره ورکړله او ګوتې په بېله ولګولې. نو خلک دې څیزونو له به چې خلکه ګوتې لګوي. څومره وخت همدغه کې انتظار وکړو؟ مونږ 7 بجې تللي او د جمعې ورځ ده او د زبرګه او تر 12 بجو پورې مونږ هلته ناست وو. څومره زنانو ته به همداسې امدادونه میلاو شوي؟ قریبا چې نه نو 300-400 زنانه وې او 100-150 نارینه وو او هغوی ټولو ته همدا سیم مدد میلاو شوی دی چې دغه نورو کپړې به درته هم زه وښیم که ضرورت وي. کله چې کور ته لاړې دا ګوتی دې یوړه نو کور کې درته څه ویله؟ چې کور ته زه لاړم هلته کې دا ما کوله وکړله نو ټولو راپسې خندل وي، دا ټوله ورځ دې ته تېره کړله. زه بیا واپس هم اوفیس ته لاړم، ما د هغې سړي د نوم تپوس هم وکړو، کوم مشر چې راغلی خو هغوی تلي وو او د هغه نوم دی عزیز بټ. په داسې حالاتو کې لکه د زنانو سره زیاتې کېږي، ته څه میسیج ورکوې، څه پیغام ورکوې چې هغه بیا میډیا ته نه راځي، هغه بیا داسې اواز نه پورته کوي؟ هغوی ته زه دا میسیج ورکول غواړم چې یو د چا ضرورت نه وي نو مه روځئ او بل چې د هغوی نو کم از کم غلې مه تېرېږئ. ګوره دا اوس زموږ نه یې ګوتې ولګولې، زموږ NIC فوټوکاپیانې لاړلې او دا زموږ دغه دی. نو هلته کې به هغوی دغه ورکوي چې مونږ دومره مدد وکړو او موږ سره مدد منځ کې دا دی. نو کم از کم چې چاته داسې څیز وي زیاتې ورسره کړي نو هغوی دې راشي ودې وایي چې مونږ لرې دا څیزونه راکړي دي، د خپل حق تپوس وکړي او که نه شي کولی نو بیا کم از کم دا څیزونه خو دې نه اکسپټ کوي که نه. ګرانو کتونکو، علف خان شیرپا یم او د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې یو داسې مسله ورته وړاندې کوم چې زموږ په دې معاشره کې چې د چا لوریانې وي او زوی نه وي نو عموما خلک پیغور ورکوي، د چا چې زامن وي او لوریانې نه وي عموما ورله پیغور ورکوي، د چا چې د سر اولاد نه وي نو عموما ورله پیغور ورکوي او په معاشره کې مظلومه طبقه چې کومه ده دا او دا سختې په مور تیریږي، دا سختې په ښځه باندې بیا تیریږي، پیغور بیا هغې له ورکوي. د ښځې ژوند خو بیا هم د کړمو سره وي، خاوند پې بل واده وکړي. نو ساینسي بنیادونو سره ډاکټري بنیادونو سره داسې خبرې هم کېږي، د فرق خبرې کېږي، د نقصان خبرې کېږي، د بیمارۍ خبرې کېږي، خو ښځه هر ځای کې ګرم وي. نو دغه شانتې یو زنانه زما سره موجود ده، د دې زنانه 7 لوریانې دي، 8 ورله خدای پاک زوی ورکړه، 7 لوریانې دي.
دې دوران کې په دې باندې کمې سختې تېرې شوي دي خورې لږې دغه خبرې را سره شریکې کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ چې دا زوی مې چې وشو نو خاوند مې بیمار شو. 2 کاله وشو د خاوند مې چې بیمار دی. له اول نه به مې زوی نه خلکو به پیغورونه راکول وایي دی چاله ګټي او دی پیسه کوي او چاله یې ګټي او تشې نوڼه دي. او اوس چې راله الله پاک زوی راکړو نو اوس مې خاوند پروت دی بیمار دی. ښه خلکو به پیغور درکو او ټولو راله خلکو پیغورونه به چې صرف لوریانې دي او زامن یې نشته. ویل دی چاله ګټي او دی پیسه کوي. کور کې خو تا ته مسله به راتله داسې کور خاوند د طرف نه یاره خاوند د طرفه ما ته څه تکلیف نه دی دغه شوی. یاره خاوند نه یم خفه کړي او پې خوشحالېده به پې خوشحالېده چې د خدای طرف نه ده. ومه لور مې وشوه خلکو ویل موږ لی راکئ. ما خاوند ویل خلک به راته پیغورونه کوي چې نه شي ساتلی. نو چاله م نه ورکولې زه به پې خفه وم ما به پې خوشحاله و. او ټولو راته خپلو پردو به ټولو پیغورونه کول. لور رحمت دی که نه او بیا خاوند بیمار دی او ته په ټولو لوریانو سبق وی. نه یاره د دې 2 باندې ویمه چې پلار یې بیمار شو بس بیا مې نورې را په کور کړو ټولو ویو سبق ټولو او پریویټ یې ویو. پلار یې لاول بارو ګټلې بیا پریویټونه یې پې ویلې چې بیمار شو بس بیا سرکاري وس مې مته بیان نه کېده. سرکاري مې پې بیان نه شوې. دا 2 چې راسه ولاړې دي صرف دا 2 وړي دي سرکاري سکول ته. خورې د الله طرف نه که نه چاله به زامن ورکوي چاله لوریانې ورکوي چاله نه ورکوي. څه پیغام ورکوي د ښځو ژوند خو ډېر سخت نی یاره ډېره ګرانه ده. لور ساتل ډېره ګرانه ده ځکه چې د لونو ډېر فرمایشونه وي. اوس مې دغه لور د واده رانه غواړي او هر څه غواړي وایي چې مورې دا راله وکئ دا راله وکئ. و چې شاته وګورم ډېره بې وسي مې ده هېڅ وس مې ورته نشته. خورې زما مطلب دا دی که نه چې لکه د ښځې باندې کمې سختې تېرېږي چې صرف لوریانې وي یا صرف زامنې وي. تاسو خو به دا خبرې د نورو زنانو سره کړي که نه یا به تاسو سره هم خلکو کړي. یاره زه به پې خوشحاله وم بس د الله تعالی یو رحمت و بس موږ لی راکوو نه بس دې کې موږ هېڅ هم نه شو ویلی دا د الله د طرفه یو رحمت و. خو دا کمې خبرې چې ما وکړې که نه چې ښځې له پیغور ورکوي نو دا خو معاشره کې شته د خاوند نه طرف نه پې ډېر تشدد او سختي کېږي که نه. یاره خاوند نه مې نه یم خفه. د ستا نه خو داسې نور تا خو لیدلي دي که نه. ولې خلک کوي خاوندانو باندې خاوند ظلم هم کوي سختي تېروي په ښځو ښځې هم پې وکړي خو یاره ما خاوند داسې نه و. ما باندې چې ته سخته نه ده راوسته نه راله چې ته دغه خفګان له وروستي خو بس اوس مجبوري شوله اوس خفه شولو. خو هغه خاوندانو ته او هغې ښځې ته به څه پیغام ورکوي چې داسې اولاد یې کېږي. یاره بس خو هر سړی اوس په خپل کور دغه دی خو پوهېږي خو په ښځو ظلمونه نه دي پکار. نه بالکل نه دي پکار ځکه چې د ښځې څه ګناه ده دا د الله د طرفه ده. دا د الله د طرفه ده. ما باندې خبره ده و دغه راوست امتحانونه په دې موږ خوشحاله چې ماشومه به وشوه زه به خفه شوم پلار به یې خوشحاله و هغه به پې ومه وکړه هر څه به یې پې وکړو دا ما له الله راکړې چا راکړې نه ده به پې او دا خو هسې یو بدنصیبي چې یو خاوند په ښځه ظلم کوي او خفی چې یاره تا لور وشوله او یا زامن نشته و یا بل واده کوي دا هسې یو بدنصیبي د انسان جوړه شي. ګرانو کتونکو زموږ په معاشره کې دې خبرې نه انکار نشته چې د چا لوریانې وي نو عموم پیغور او د چا صرف زامن وي عموم پیغور د چا چې سره بچي نه وي نو عموم پیغور. نو دا مې ورته یو مسله وړاندې کوله دا خورکې وي چې زما 2 لوریانې دي الحمدلله د خپل رب نه خوشحاله یم. خاوند ما ته چې کوم دی کله پیغور نه دی راکړی او شکر هم پیسته دی او اتم ولا خدای پاک زوی ورکړی دی خو چې اتم زوی راغی ګوره د زوی خوشحالي راله خاوند دی بیمار شو نو د الله په کارونو کې به کار نه ساتئ او دې ته به سوچ هم نه کوي چې 2 لوریانې وي نو د دې کور ښه ټیک ټاک روانو خاوند ټیکو ګټلې به ټولو تعلیمونه کول زوی چې راغی نو تخته بدله شوه تندي کې غورې ښه زموږ ډېر داسې لیدلي چې 1 لور یې راکړه نو داسې مې تقدیر شو چې 2 یې راکړه داسې مې کړه چې 3 یې راکړه د لور په دې تندي کې چې کوم دی نو ګټه وټه ده خوشحالي ده ښه نو دا هم وي خو پیغور دا مه ورکوئ چې اولاد نه کېږي دا الله طرف نه ده نو دا مې درته نن یو مسله چې کومه ده وړاندې کوله په دغه پروګرام کې د ستاسو مخې ته به تېرېږي چې دغه خورکې دا موږ له صرف دغه انټرویو راکړله چې د دې 2 لوریانې دي او 8 مې زوی دی نو دعاګوی ورله چې الله دې پې خوشحاله ساتي او الله دې ورته نور تکلیفونه نه ښیي زموږ د طرف نه چې څه کېږي نو موږ خو هم په دغه کې به خپل تعاون کوو.